بل چې کوم ایشوز باندې ډسکشن وشي هغې ته عملي جامه څنګه ورکړل کېږي؟ دلته کې هغوی راشي هغوی دا زده کړي چې د یو ایم پی ای د ایم ان ای رایټس څه دي، د هغه ریسپانسبیلیټیز څه دي، د یو سینټر کار څه دی، لیجسلیشن څنګه کېږي، که هغې کې گورنر څه کولی شي هغې ته ورسو، که داسې یو انسټیټیوټ وي که هغې کې د آی جي څه کار وي انکیس سیکورټي حوالې سره، یا په هغې کې د آرمي څه کار وي هغه موږ هغوی ته ورسو. کوم سوچ راوړي دلته کې مطلب د هغې په دې معاشره کې څه تبدیلي راوستل غواړي؟ مثلا زه د فیډرل یوت پارلیمنت چې کوم د حصص جوړه شو ماته ممبرشپ میلاو شو، ماته څه فایده ده؟ ښه تاسو ته فایده ده، یو خو به اول تاسو دلته کې نیټورکینګ کېږي، بل دلته کې موږ لیجسلیشن ښیو. نو دا دلته کې هغه کسان راځي کوم چې د فیوچر د سوچ لري چې هغه به پالیټکس راځي په فیوچر کې. نو دلته کې هغوی راشي هغوی دا زده کړي چې د یو ایم پی ای د ایم ان ای رایټس څه دي، د هغه ریسپانسبیلیټیز څه دي، د یو سینټر کار څه دی، لیجسلیشن څنګه کېږي، دا بلنګ وغیره څنګه پاس کېږي، یو فایده خو دا شو. بل دلته کې چې کوم کس ممبر شي د هغه نیټورکینګ وشي، څنګه چې یو ریل ایم پی ای وي د هغه په هر ضلع کې کسان پیژني، کسان سره د هغه تعلق وي، همدغه شانتې دلته چې کوم کسان چې موږ سره د هر ضلع کسان وي نو دلته کې ستاسو هغه نیټورکینګ وشي. د دې نه علاوه زمونږ داسې چې مونږ هر ایر دا کوشش کوو چې مونږ 10 کسان هغه مونږ فارن ته ایز ډیپلوماټ ولیږو، هغه مونږ هلته کې په افیشل ویزټ باندې ورلیږو، نو هغه افیشل ویزټ اپورچونټي ملاویږي. د دې نه علاوه زمونږ د ډیفرنٹ ان جی اوز سره زمونږ چې کوم دین ام یوز وغیرہ ساين شوي وي، نو دوی مونږ په هغه ام یوز کې ورته مونږ جابز وغیرہ ورکو، په هغه ام یوز کې ورته بیا هغه ان جی اوز سره په کولابریشن باندې دوی ته مونږ داسې اپورچونټیز ورکو چې دوی د خپل علاقې لپاره کار وکړي، لکه داسې ان جی او هغه به په ټیبل وغیرہ باندې کار کوي، نو دوی خپل علاقې ته ټیبل وغیرہ ویسي، جابز وغیرہ ویسي. دا کوم چې انوال سیشنز کیږي نو یو خراته دا و چې څومره سیشن کیږي، مطلب چې کوم ممبرز وي هغه ته د اظهار رائے څومره موقع ملاويږي، بل چې کوم ایشوز باندې ډسکشن وشي هغه ته عملی جامه څنګه ورکړل کېږي؟ دا سی چې زمونږ په کال کې شپږ سیشن کیږي، هر 2 منث بعد چې کوم زموږ یو د فیډرل پارلیمنت سیشن وي، هغه د پښتونخوا ټول ممبر راځي. د دې سیشن علاوه زمونږ د کمیټ میټینګ چې هغه په ډیلی بیس باندې روان وي یا په ویکلی بیس باندې روان وي، یا د کم ضلع چې کوم کسان وي هغه په خپل کې میټینګز روان وي، بیا د ډیویژن په خپل کې میټینګز روان وي، هغه ډیلی اپریشنز روان وي. خو کوم چې زمونږ مین سیشن چې چاته د لیجسلیشن وغیرہ کیږي هغه په کال کې صرف شپږ کېږي، یعنی په 2 منث کې صرف یو کېږي. د دې نه علاوه په سیشن کې چې په کوم ایشو باندې خبرې وشي یا د یو پالیسی جوړ شي یا یو بیل پاس شي، هغه موږ بیا ګورو چې وس دا د چا په ډومین کې راځي. که ان کیس هغه د ایم پی ای ډومین وي هغه موږ ایم پی ای ته ورسو، که هغه د ایم ان ای ډومین وي هغه موږ ایم ان ای ته ورسو، که هغې کې گورنر څه کولی شي هغې ته ورسو، که داسې یو انسټیټیوټ وي که هغې کې د آی جي څه کار وي انکیس سیکورټي حوالې سره، یا په هغې کې د آرمي څه کار وي هغه موږ هغوی ته ورسو، او په دې باندې پریکټیکل ډېر کارونه شوي هم دي. صحیح ده. ثاقب صاحب دا هم راته ووایي چې کله تاسو باقاعده طور باندې دغه رجسټریشن کوئ ممبران ساشي، نو سټیټسټیک را سره لږ شریک کوي چې د کم ځای نه کم ضلع نه زیاتره اپلای شوي دي، د کم ځای نه سلیکشن پکې ډېر شو؟ زیاتره چې کله هغه کېږي اپلایز کېږي نو اوبیسلی پېښور چې کوم دی نو پاپولیشن په لحاظ سره د کې غټه ضلع ده، نو زیات کسان د پېښور نه اپلای کېږي، خو د پېښور نه علاوه زموږ سره د هر ضلع نه اپلای ښه ډېر زیات شوي دي، سپیشلی د دیر نه ډېر زیات شوي دي، بیا دغه شانتې د وزیرستان سایډ نه، د بنو سایډ نه، د چترال نه ښه ډېر زیات کسان اپلای کړي ده، د سوات نه ډېر زیات کسان اپلای کړي ده، یا د بونیر نه په تقریبا 300-400 کسان اپلای کړي ده. ټیک ده. نو د هر ضلع نه اپلای کېږي. ثاقب صاحب دا راته ووایي د کمې خاورې په ځوانانو کې تاسو وینئ چې واقعي هغه جذبه پکې ده چې د معاشرې خدمت کول غواړي، یا کم خلک داسې دي څومره پرسنټیج تاسو وینئ چې هغه د خپل پولیټیکل پارټي سینیر لیډر قیادت نه متاثر دي، د هغوی په ترو راځو څه نوی ویژن ورسره نشته؟ داسې ده سر که مونږ وګورو نو زمونږ خو مونږ خو چا کې ډسکریمنیشن نه کوو، مونږ خو چې یو کس دی هغه که د هر ځای دی، هغه که د لر دی، که د بر دی، که د لاهور دی، که د پنجاب دی، که د کراچۍ دی، که د هر ځای دی، خو چې یو یوت دی، یو جوان دی، هغه کې دا جذبه ده چې هغه دا کار کولی شي، موږ هغه ته اپورچونټي ورکو. او موږ چې څونه هم ګورو، موږ ته چې څونه هم خلک راځي، موږ سره پرون یو کس د ملتان راغلی و، موږ سره پرون یو کس د حیدرآباد نه هم راغلی و، موږ سره ډېر کسان د انټرویو ته د ګجرات نه هم راغلی و، نو په هغې کې یو جذبه ده په ټوله کې ده. نو چې نن سبا الحمدلله د پاکستان چې څونه هم نوجوانان دي په هغوی کې دا یو جذبه را پیدا شوې ده، دا پکې یو شعور را پیدا شوی دی. د دې بینیفټ چې کوم دی نو اسپیشلی د سوشل میډیا دی، چې د سوشل میډیا په ترو باندې هغوی کې خلکو کې هغه جذبه را پیدا شوې ده، هغه احساس را پیدا شوی دی. بیا ایجوکیشن په دې کې غټ میټر کی، نو موږ په دې کې چرته هم داسې ډسکریمنیشن نه کولی شو، او نه موږ دا داسې ویلی شو چې د کمې خاورې خلک تیز یا د کمې خاورې خلک تیز نه دي، خو چې نوجوان دی خدمت کی موږ دا اپورچونټي ورکو، او الحمدلله زموږ په امیدونو باندې پوره رسي. ثاقب صاحب بالکل اخیره کې راته دا ووایي صحیح نه چې کوم نوجوانان راځي تاسو ځوانان دلته کې تاسو انټرویوز کوئ، تاسو پس بیک ګراوند انفارمیشن هم وي تاسو سره، کوم سوچ راوړي دلته کې
مطلب دغه په دې معاشره کې څه تبدیلی راوستل غواړي کم سوچ کم ویژن سره راځي څه مقاصد سره راځي یاره جی مونږ وګورو نو مونږ سره چې کم ایکس فاټا والا کم ممبر چې مونږ سره راځي دغه چې کم زیات آیډیاز وي کم چې دغه زیات ویژن وي او موږ دا خبر کې چې موږ ایجوکیشن باندې کار کول غواړو موږ په ایجوکیشن کې ریفارم راوستل غواړو موږ چې کم دی نو فیمیل ایجوکیشن ورکول غواړو هغه چې کم دی ایجوکیشن سایډ ته راځي بیا کوم موږ وګورو کم چې زموږ د سنټرل چې کم دی لکه د پېښور شو مردان شو صوابي شو دا خلک دا وایي چې یاره موږ ډیولپمنټل کارونه وکړو موږ ډیولپمنټ سایډ ته راشو بیا کومه ملکن ډیویژن سایډ ته وګورو هغه خلک په دې باندې دی چې یاره موږ داسې کار وکړو چې موږ د خاورې د نوم موږ په بره باندې ورسو نو د هر څوک خپل یو بیل ویژن سره راځي خو کوم د دې کلیکټیولی د دې موږ ویژن ته وګورو کلیکټیولی موږ سوچ ته وګورو د هر کس مقصد دا دی چې موږ خدمت وکړو موږ د قوم د پاره وکړو او د پاکستان چې د مقصد د پاره جوړلې هغه مقصد ته موږ دا ورسو ټیک شو ثاقب سے بالکل تلو کراته دا وای د بدقسمتۍ نه زمونږ چې کوم حقيقي پارلیمنت سي کله موږ د کې پی پارلیمنت خبرو کو یا فدرل خبرو کو پاره کې اکثر چو او مختلف اوازونه طنز و مزاح پرسنل کرټیسزم او د اصل ایشوز په ځای باندې په ذاتی مفاد باندې خبرې کیږي یا ګالم ګلوچ سایت ته ځي دی ځوانانو ته تاسو داسې رولز ریګولیشن داسې ټریننګ څه داسې شواهد یا څه داسې سيزونه مرتمه هیته چې داسې قسمه مستقبل نو پالیټکس ته ځان لري وساتي بالکل زمونږ خو د فیډرل ډیپارټمنټ مقصد هم دا دی چې کم چې د سیستم روان دی په پاکستان کې چې دا غي سیستم نه هټ کر مونږه د نوجوانانو داسې ګرومینګ وکړو چې دا کسان سبا پارلیمنت ته راځي ریل پارلیمنت ته ریل پالیټکس راځي چې هلته کې بیا دوی دا قسمه حرکتونه نه کوي په دا قسمه سيزونه نه کیږي نو دې ته مونږ پراپر یو رولز اینډ ریګولیشن یې خي بیا دې ته مونږ هلته کې پراپر سکیورټي والا ودرولي هلته مونږ کسان درول چې کم کس داسې بدتمیزي کی ګالم ګلوچ کی د اخلاقو درنه برکم ډایرکټ بیا بهر وباسو صحیح دی جی ثاقب صاحب تاسو دا وخت اخر کې به یو خبرو کوم زموږ چې د فیډرل یوث پارلیمنت اوس کرنټلی مونږ کوم انیشیټیو راخړلې نو مونږه د فیډرل یوث پارلیمنت سیاحت کارت انیشیټیو الحمدلله کو په فیډرل یوث پارلیمنت سیاحت کارت ودا فائدې وی چې په پاکستان کې چې کوم غټ لیبارټریز دي لایک چوختای لیب شو د شوکت خان عمر لیب شو کم چې غټ لیبز دي الته کې به ټیسټونه زموږ چې تاسو سره د فیډرل یوث پارلیمنت سیاحت کارت وي هغه ته به 65% ډیسکاونټ ملويږي دا په هر وخت باندې د دې علاوه په نارت ایست کې هریمای کې دا په کې پی کې دین علاوه په پنجاب کې په شفا کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې څه غټ هاسپټلز دي په سند کې دي په بلوچستان کې دي د پاکستان کې چې څون هم غټ هاسپټلز دي هغه کې به تاسو 65% ډیسکاونټ ملويږي د فیډرل یوث پارلیمنت سیاحت کارت په هغه سره او دا سیاحت کارت به زمونږ د فیډرل یوث پارلیمنت ممبر سره وي ډېر شکریا د ځوانانو لپاره واقعي یو ښه سټریټیجي ده ان شاء الله ټول ځوانان باندې نه فایده لري ثاقب سے پروګرام کې د وخت راکول تاسو ډېر شکریا راته ډېر مننه جی کتونکو څومره چې ځوانان دی واقعي د ملک اصل طاقت ته اصل سرمایه ده او د دې ځوانانو دغه ټایم دا طاقت چې کوم د پتا څه قسمه پارلیمنټس کې هغه یوټیلایز کول پکار دي چې د نشو په ځای باندې د ټایم مس یوز په ځای باندې هغه راشي حقيقي پلیټ فارم کې د خپل راتلونکي مستقبل لپاره د دې خاورې لپاره د دې پښتونخوا لپاره حقيقي تور باندې هغه یو خپل کردار ادا کړي پروګرام کې د اجازه غواړم د الله په امان